مړه دا څونه د خفګان خبره ده که نه چې یو پلار یو هغه 18 بچي ساتي په یو کس باندې که نه خو دغه 18 زامنونه چې ودونه وکړي په شریکه یو پلار نشي ساتلی یو یې هم دیکه کوي وایي زه زما د کوره وځه بل یې هم دیکه کوي وایي زما د کوره وځه دا څومره ناکامه بچي دي مړه د دې وجه نه زمونږ د پښتنو د عادت دی چې موږ د الله نه بچي غواړو موږ وایو الله ماله زامن راکړي الله ماله بچي راکړي نو لکه د نیکۍ سوال هم ورڅه کوه که نه په زوی به تش څه وکړي چې الله د زوی درکړه واسې خامار دی چې شرمخ دی که نه سړیتوب پکې نشته سړیتوب په ځای قدم نه دی ایښی د داسې زوی نه خو شڼ ښې چې الله دراړو بچی درنه کړي د الله نه چې د بچو سوال کوئ نو الله ماله نیک بچی راکړه په قرآن کې چې د انبیاو څومره دعاګانې تاسو وګورئ که نه نو هغې د نیکۍ سوال خامخی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الله ماله نیک بچی راکړه نیک اولاد ماله راکړه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين الله دې بچی راکړي زمونږ د سترګو یخوالی رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين بهترین وارث را راکړه بهترین وارث څوک دی چې دین پکې واره نو د الله نه چې سوال کوي د بچو د نیکۍ سوال کوي چې الله مله نیک بچی راکړي بیا په سرو سترګو نه جاړي نو یو د قیامت په علاماتو کې دا د اخلاقی کمزوري په انسانانو کې دا راغلې ده چې د مور او پلار نافرمانی ډیره زیاته عامه ده زویم کې بچی کامیابی غواړي کنه نو د مور او پلار د خپل خاورې د ځان نه جوړیږي کله کامیابی غواړي په دنیا کې هم په آخرت کې هم کته دا غواړي چې الله ما په نوکرۍ پسې ونه کړی کته دا غواړي چې الله ما په رزق پسې ونه کړی او دنیا مر له خډیر راکې او آخرت مم الله سم کی د خپل مور او پلار سره خپل تعلق سم کا غواړي مفتي محمد إبراهيم محمدي